زه د میډیا په وسادت سره ستا ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو میډیا والا موږ ته ټایم راکړ او مطلب دا دی مخ ته وړاندې تاسو په ما سوالات دا وکړه چې په دې وخت کې په ملک کې ډېر ګرانه ګراني راغله. نو ګرانه ګراني خو موږ منو په پاکستان کې یوازې نه په پوره دنیا کې ګرانه ګراني راغله او پوره دنیا د جنگ په لپیټ کې دی. الله تعالی دې مخې ته د رحم فیصلې راولېږي او د رحم او د کرم. خو ان شاء الله موږ توقع کوو بل بیګا وزیر اعظم صاحب هم ډېر په کوشش کې دی او زموږ د ملک قائدین چې کوم دي نو هغه ډېر زیات په کوشش کې دي چې د مهنګایي موږ په څه طریقه سره راکته کړو. خو اوس داسې هم وزیر اعظم د ملک نشي کولی چې هغه یو د انډر پلی شکل اختیار کړي چې د بار ملک نه هغه په 200 روپۍ لیټر علي او دلته عوام ته په 100 روپۍ کې. نو هغه شان هم د ملک د تباه کېدو طرف ته ځي نقصان کېږي. نو موږ وزیر اعظم ته دا ریکویسټ کوو چې دا کم ټیکس پې تا لګول دی نو د ټیکس نه باندې نظرثاني وکړه. د ټیکس باندې په کم چې په پټرول دی او په ډیزل دی په دې باندې نظرثاني وکړه. نور مطلب دا چې مخې ته عوام ستاسو د ریلیف تمه کې خلک غریبانان دي عاجزانان دي. بله ورځ په دې کې د زرداري صاحب سره میټینګ شوی دی پای کې تمام وزیر اعلیګان د څلورو صوبو ناسو خصوصا زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صاحب چې کوم نو د هغه بلاول ډېر تعریف وکړي چې دا یو ډېر سنجیده سړی دی دا ډېر ښه سړی دی او دوی د ملک د سوچ او د مخ ته وړاندې تلو دپاره هغه خوږې خبرې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړه زموږ د KPK وزیر اعلی او د صدر صاحب کړلی د دواړو سره. نو په دې کې ټولې پارټۍ متفق دي هغو ته پته چې ملک په سخت لپیټ کې دی او د جنګ حالات را روان دي او د جنګ په وجه باندې. خو موږ بیا وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوو چې د ټیکس باندې غور وکړي او د ټیکس ډیزل نه لږ کم کړي او مطلب دا دی چې د عوام ته ریلیف ورکړي ځکه چې په دې باندې په کرایانو باندې او په دې باندې په نور د خوراکي څیزونو چې کوم دي نو هغه ډېر په باره باندې بوځي او ډېر په باره او خصوصا ته ورته دکاندارانو ته درخواست کوم چې 100 روپۍ شی ګران شي نو مهرباني وکړئ تاسو څلوېښت مه ګرانوئ 80 ته یې مه رسوئ 80 ته یې مه رسوئ ځکه چې مطلب دا دی په عوام باندې تاسو دکانداران هم رحم وکړئ چې تاسو مهنګایي معمولي واورئ نو بیا تاسو مطلب دا چې خپل شي هم زور ورکوئ نو تاسو هم زموږ سره د رحم معامله وکړئ. والسلام.